بسم الله الرحمن الرحیم. زما معزز کتونکو، یقینا زه یو ډیره انتهایی اهمه مسله هغه ستاسو خدمت کې د هغې نه ستاسو خبرول غواړم. ګورئ، دا ډیره بنیادی مسله د محترمو زمونږ په دې کې پی کې بیا خاص کر په دې پښتنو کې هغه که د دې ځای پاکستان پښتانه دی یا د افغانستان دي اکثر په یو خبره باندې اکثر لانجی کونجی کوي. خو ګورې محترمو، دې طرف ته یقینا زموږ او ستاسو سوچ نه دی تللی. بنیادی خبره څه ده؟ هغه د روجې او د اختر متعلق ته. یقینا ورځ نیمه پس بیا روجه ده، نو په دې کې خلک راپاسي، څوک خبرې کوي چې هغه پلان کې ملک روجه ده، موږ دلته روجه نیسو، پلان کې ملک روجه ده، موږ په کار دلته روجه ونیسو. نو محترمو، په دغه شی کې د ځان مثال لوی مفتیان جوړول یا داسې د ځان عالمان جوړول دا مناسب نه دي. ګوري، دا غلطه سوچ او غلط خبره ده چې زمونږ دا سوچ دی چې زمونږ اختر دیم یو وي او زمونږ د روجم یو شي. مونږ دا سوچ کوو چې زمونږ د ټول دنیا اسلامي ملکونه دې په کار دی چې روجم په یو ورځ ونیسي او اختر دی هم په یو ورځ باندې وکړي. نو محترمو، دا سوچ یقینا غلط دی. دا زه د ځان نه یم لګیا، په دې باندې مختلفو کتابونو لیکل کړي دي. یقینا هغه کتابونه ستاسو مخې ته راوړل او د هغې حوالې هغه د عوامو کار نه دی، خو به هر حال تاسو کښېنئ، زه لږ سوچ وکړئ. دا خبره محترمو چې دا ټول ملکونه دی په یو ورځ باندې اختر په یو ورځ باندې دی روجه ونیسي، نو مطلب په روجه او په اختر کې اتفاق کول دا ممکن نه دی. ولې دا اختلاف د مطالعو چې ورته موږ وایو مطلع او د هر ملک هغه د نور راختلو ځایونه دا مختلف دي. یو ملک قبله یو طرف ته وي، بل ملک قبله بل طرف ته وي، د یو ټیم مونځ په یو ټیم دی، د بل ملک هغه مونځ ټیم جدا دی. اوس دلته ماسپښین دی، په ځینې ملکونه به وي هلته به شپه وي. نو محترمو، دلته د ماسپښین مونځ کول، هلته د ماسخوتن مونځ کول، نو دا دواړه مونځونه څنګه په یو نشو محترمو؟ نو دا سوچ محترمو چې زمونږ اختر دیم یو راشي او زمونږ روجه دیم یو راشي. محترمو، په دې القول الفرید فی هلال الصوم والعید حضرت مولانا شیخ الحدیث والقرآن مفتی غلام محمد صادق صاحب رحمت الله علیه هغه لیکلي دي. د هغه خپل شیخ المشایخ هغه مفتی اعظم کې چې کوم دی نمونه اسلاف پیر طریقت رهبر شریعت حضرت مولانا مفتی فرید رحمه الله تعالی د هغه په حواله سره د کرنګي یوسف بن نوری صاحب چې کوم معارف السنن شرح لیکلي د ترمذی شریف او د خپل استاد انور شاه کشمیری صاحب نه رحمهم الله د دې ټولو دا نظریه د محترمو چې اختر او اخترونه او یا د روجه دا په یو ځای باندې نیول دا د شریعت مطلوب نه دی. نو موږ تاسو ولې دا کوشش کوو؟ دا موږ اختلافات جوړ کړي دي چې هغه ملک ولا موږ سره د یو ځای روجه راشي. نه، اتفاق او اتحاد یووالی دا د شریعت د طرفه مطلوب دی، خدا په عقیده کې مطلوب دی، په عباداتو کې مطلوب دی چې څنګه مونږ کوو داسې مونږ دی په دنیا په ګوټ کې مسلمانو مو کې څه عقیده چې زه د الله باره کې لرم، د نبی علیه السلام باره کې لرم، د ختم نبوت په باره کې لرم، دغه عقیده چې کومه ده د دنیا په ګوټ کې مسلمان وساتي. هغه اتفاق د دې خبرې دی. نور په عباداتو کې اتفاق مطلوب نه دی چې مثال دلته په کم ټیم مونځ کېږي په دغه ټیم دی په هغه ملک کې مونځ شي، یا په دغه ټیم کې چې مثال دلته کومه روجه نیول کېږي د امریکا کې په مغه ورځ باندې روجه ونیول شي. نه، اختلاف د مطالعو په بلاد بعیدو کې په لوري لري ښارونو کې د هر ملک ځان له مطلع ده، د نور راختلو ځایونه دي، د سپوږمۍ د راختلو ځایونه دي. نو محترمو، دا مې هغه ډېر د زړه او د دردمندانه ستاسو سره دا خبره ما ویل. ما کتابونه پې کتلي مفتی محمد شفیع صاحب چې دی رؤیت هلال دی، د کرنګي تحقیق رؤیت هلال دی، مختلفو علماء په کتابونه لیکلي دا خبرې واضحه کړې ده. دا کوشش مکوئ چې زمونږ روجه دیم یو شي، زمونږ اختر دیم یو شي. نو دی وجې نه زه دی ویډیو جوړولو هغه مجبوره کړم چې زه د خپلو ملګرو سره د خپلو مسلمانانو ورونو بیګانو سره دا خبره شریک کړم چې ګورئ په شریعت کې دا مطلوب نه دی چې دلته د روجه وي او په بل ځای کې دیم روجه شي. زمونږ روجه دیم یو شي، زمونږ اختر دیم یو شي. نه، د هر ملک او د زیاده پاره خپل صوموا لرؤیته وصوموا دکرنګي او افطروا لرؤیته دا او کما قال علیه السلام دا حدیث راغلی دی. د ټولو د هر ملک د پاره جدا جدا مطلب د زمونږ علما شته، مشایخ شته، مفتیان شته، مونږ چې هغه وي هغه پسې بزو. خو به هر حال زما بیا د اخره کې دا داوا دا سوچ ساتل چې زمونږ د ټولو ملکونو د روجه یو شي یا د اختر یو شي، نو دا ناممکنه ده. کتابونو په لیکل کړي دي، ما سره حواله هر څه شته. نو تاسو دا ذهن ځان له جوړ کړئ، دا عقیده جوړ کړئ. الله دې مونږ او تاسو ټول نیک عمل جوړ